بسم الله الرحمن الرحیم. درس مقامات او لهجات نن دویم ورځ ده. پرون مونږه افتتاح کړی و، مختصر تلاوت مو که. نن به مختصر خبره وکړو د لهجات په باره کې مختصر، او نن سبق به شروع کو د خیره. تاسو ته پته ده چې دا لهجات او مقامات دا بنیادی او اصولی و مقامات دي، او د عربی یو مجموعه ده چې هغې کې را جمع کړي دي صنع بسحر، صاد نون عین صنع بسحر با سین حا را، دی کې را جمع کړي. صاد نه مراد صبا لهجه، نون نه مراد نهاون، عین نه مراد عجم، با نه مراد بیات، سین نه مراد سیگا، او حا نه مراد حجاز، او را نه مراد رست. دا بنیادی و لهجات دی. دی کی بیا فروعات هم دی، څه زمانه بعد پکې بیا یو بل مقام دی پیوسته که چې هغه دی کرد. نو اوس ورته وایي صنع بسحرک، نو کاف آخری دی، دا کرد کرد شو جی. دویمه خبره دا ده جی چې آیا دا مقامات عربی دی او که عجمی دی. نو دی کې یو مقام دی بیات، دا عربی دی. دویم دی حجاز، دا عربی دی. او باقی چې کوم مقامات دی دا عجمی دی. بعض علماء دا فرمایلی بیات دی کې بنیادی مقام دی چې بیات نه ورمن ټول قراء کبار افتتام کوي، ابتدام کوي، اختتام هم کوي. نو دا نن مختصره خبره و دې باره کې. داسې به د مقام باره کې لږ لږ خبره کوو، ځکه زموږ سبق هم پاتې کېږي. اصل به دا سبق هم شروع کوو. بیات کې به دومره خبره وکړو چې بیات دا د یو علاقې نوم دی، او په عراق کې دا یو مشهور علاقه ده، او عراق عربي ملک دی. هلته کې دا بیات یو ځای دی، د هغې خلک چې کوم لهجه استعمالوي هغه بیات استعمالوي. نو بیا د قراء و حضراتو دا قرآن کریم لهجاتو ته را منتقل کړه. اصلا کې دا مقامات چې کوم دي دا د نظم، نعتونو او د موسیقۍ دپاره دي، خو قراء دې خوا را نقل کړل. زما عزتمند، نو بیات دا اصل د ځای نوم دی، او دا په عراق کې دی، او د دې خلک داسې لهجه کوي. دا زموږ مختصر تعارف. هر لهجه کې درې مقام وي: قرار، جواب، جواب الجواب، او بیا د دې خپل فروعات دي. خو بیات کې مونږه ابتدا نه فروعات وایو. د مشرانو د کبارو قراو دا طریقې کار دی، خاص کر شحات محمد انور رحمه الله او داسې نور قرا دی بیات نه ابتدا کوي، او بیات کې د دې چې کوم فروعات دي هغه وایي. نو بیات موږ شروع کوو د خیره، خو په اشعارو کې به لږ وایو چې اول دا اشعار یاد شي، بیا به موږ قرآن ته پکې راځو. او اشعار هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدح دي، مزیدار اشعار دي، ښکلي. پہلے په بیات کې به موږ ووایو جی بیات اصلی قرار. نو دا په شعر کې موږ داسې وایو. ګوره تاسو ته بورډ باندې شعر لیکل شوی دی جی، زه اوس ګوره شروع کوم د خیره. نو قرار هغه مقام دی چې په دې کې به ته ډېر نارمل او ډېر عام حالت کې چې نه پریشري، نه دباوي، نه بل صحیح، دې کې به ته دا بیات قرار وي چې بالکل داسې دروند آواز دی وي. نو چې موږ بیات کې دا قرار وایو: نور
النبي على العوالم أسفارا. دا د بیات ابتدا ده. زين خبر روانه مونږ به ولا مقامات په دې اشعارو کې وایو څنګه چې عرب قرای پیله وایي دې ته دې مفتاح د هر مقام وایي. مقام مفتاح د هغې چابي د هغې کلاوېدل نو هغه ته پهله په شعر کې یاد کړه بیا قرآن کې ویلی شي. نور النبي على العوالم أسفارا. آواز ته خو دې فکر دی که نه؟ آواز دروند نارمل هیڅ پریشانی او هیڅ قسمه ټینشن در باندې نه وروره. صحیح شو جی؟ اوس ما سره تاسو وایي بسم الله الرحمن الرحيم. نور النبي على العوالم أسفارا. نور النبي على العوالم أسفارا. نور النبي على العوالم أسفارا. ورجی آواز نارمل عام ولګ آواز کې دروندواله ابتدا ده. لکه دا چې موږ بیا وایو داسې وایو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. زين خبره نه دي دا اوس خیر دی ویم تاسو سره خو بیا به زه مقام دا اورم ښه ما سره ووایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آواز درون چتواله بنا راولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اوس دې ته ګوره جي نور النبي على العوالم أسفارا. بورته ګوره
دې سره ما لیکلی دی بیات نوع دا د دې بیات فرع ورته وایي فرع ده او که جواب حساب سره جواب هم ورته ویلی شي دې کې आवाज مونږ بدلو فأبان أسباب الرشاد وأظهارا دا جواب غونډې حساب دی ښه شعر ته نه ښکاري ښکاري تا ته ونیږدې دی دا خو شعر دی که موږ بې ځایه مدونه هم کوو ښه د کې تجوید خیال نه ساتو ډېر صحیح شوه فأبان أسباب الرشاد وأظهارا نو درې باریکیانې هغې ته فکر کوئ فأبان أسباب الرشاد وأظهارا आवाज به خپل کلاو پرې دی لکه आवाज به په خوله کې په مارۍ کې بند نه ساتي ښه आवाज ته به څه ورکوي ازادي ورکوي خدا وي چې ستا په کنټرول کې به ستا په قابو کې به نور به आवाज بند نه ساتي ګوره ښه خدا چونکې ابتدا ده نو موږ اوچت نه وایو فأبان أسباب الرشاد وأظهارا دو ځلې چتېږي اوس دی فابا کې چې دا زمت کوم کنه دې کې आवाज داسې تاوم به اوچتوم आवाज اسباب کې بیا باریکی کو فابان فأبان أسباب الرشاد وأظهارا نور النبي على العوالم أسفارا دا چې یو منتقل کېږي ورنه یو بل ته ښه ثانۍ سره دا به د یو بل پسې متصل وي چې ښه بلد شي نور النبي على العوالم أسفارا
بیات نوا فأبان أسباب الرشاد وأظهارا فأبان أسباب الرشاد وأظهارا ما سرويخا فأبان أسباب الرشاد وأظهارا سواق لتاسوه شبا فأبان أسباب الرشاد وأظهارا اوس د دې مخ بدا اورنه خواصد الله خو آیت الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان القمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان پوه شو جی خو سره مونږ نن مفتاح دی وایو ښه مونږ اوس بیا څنګه اصلي قرار وایو ګوره داسې به یادې چې کله ته وغواړې چې ته اصلي قرار ووایې ښه داسې به یادې ګوره که تلاوت منځ وي تلاوت آخر وي چې ته کله وغواړې چې بیا ته اصلي قرار ووایې چې وی ګوره جي نور النبي على العوالم أسفارا عوالم أسفارا نور النبي على العوالم أسفارا بيات النوى فأبان أسباب الرشاد وأظهارا فأبان أسباب الرشاد وأظهارا یاد بشي ان شاء الله ریکارډ مو شو موبایل کې مو شو ان شاء الله مام د سره تکرار ک سبا چې څنګه راشه ان شاء الله که سبا زموږ لایف نه چلیږي امکانات شته ده که موږ سبا اورو ٹھیک شو جی میک ته بدل تناستی لته به سیټ برابر هر یو کس پر راځي میک کې به وایي پهله
دلته برازي او دا به تیرې مونږ نو لیکل دیو کې ځان سره یا په یاد خو ته یاد شو بس صحیح شو جی نو ان شاء الله دا مونږ سبا ورو بیا تاسو ځین کې څه خبرې سوال وي بیا ما ترستو ویلې شي صحیح شو جی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين